بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو انعام الله حنفی یم. په سوشل میډیا باندې مې دا یوه ویډیو وکتله چې د پی ټی آی یو کارکون د عمران خان صفت بیانولو. نو ملګرو په دې شعرونو کې داسې وي چې عمران خان ته خدای پاک د پیغمبرانو غوندې امانات ورکړی او نعوذ بالله الیاذ بالله چې دا یې د پیغمبرانو ګستاخي کړې ده، د دین ګستاخي کړې ده. توبه مې دي داسې الفاظ استعمال کړي چې د عمران خو څه چې په دې وخت کې موږ هیڅ چاته هم نشو استعمالولی. کنې څوره علما دي، غټ علما په دې دنیا کې موجود دي. په دې وخت کې موږ د علماو ته هغه الفاظ نشو استعمالولی کوم چې د یهودي ایجنټ ته استعمال کړي دي. هغه سړي ته استعمال کړي چې د په مجلس کې داسې مجلس د ماشه چې پکې برونډې ښځې نه وي، پکې ناچ ګانه نه وي، پکې شراب نه وي، پکې نشې نه وي. لفظوں کی مالا سجانے لگا ہوں، لفظوں کی مالا سجانے لگا ہوں، لفظوں کی مالا سجانے لگا ہوں. عمران کیا ہے بتانے لگا ہوں. خدا نے دی اس کو نبی سے امانت، خدا نے دی اس کو نبی سے امانت. خبر تھی خدا کو نہ ہوگی خیانت، خبر تھی خدا کو نہ ہوگی خیانت. رب نے کہا عمران سے دل بھر میرا تو پال دے، تجھ کو محافظ بنانے لگا ہوں، تجھ کو محافظ بنانے لگا ہوں. کام اپنا تجھ سے کرانے لگا ہوں. یو داسې سړی چې هغه د صحابه کرامو ګستاخي کړې، هغه بارے کې دا یي چې دته خدای پاک د انبیاء کرامو غوندې امانت ورکړی، نعوذ بالله. یو داسې سړی چې هغه داسې ویلي چې زه به د خلک د کلمې نه ازادوم، د هغه په بارے کې دو داسې شعرونه یي. نو د عمران خان اصلیت تاسو ټولو ته ښکاره ده چې هغه کوم قسم ته یو د دین نه لرې سړی ده، د دین دشمن ده، د اسلام دشمن ده. عملونه یې چې رها کړه د هغې نه دا واضحه شوله چې د ختم نبوت دشمن ده، د قیدیانیانو ملګری ده. د په هغې حق کې د کارکنان دته یی چې نه دا د خدای طرف نه نعوذ بالله د پیغمبرانو غوندې موږ ته رغلی ده او موږ ته ازادي ښیي. په داسې ازادي باندې هم زه لعنت یم چې کومې ازادي کې د دین نه ازادي وي او د اسلام دشمن خلک رویچات شي، په دې کې په اسلام پسې خبرې کوي. خو بهرحال ملګرو مولانا صاحب یوه خبر اکثر کوي چې دا فتنه ده، دا جماعت نه ده. خلک یې نه مني، ډېر په سوشل میډیا باندې اوس هم لګیا دي چې عمران خان ته د ولی الله او څه غټ لقبونه ورکوي. خو ملګرو نن موږ په دې خبرې باندې کلک ولاړ یو چې دا فتنه ده او انشاءالله وخت به ثابتوي چې دا یوه فتنه ده، دا یو جماعت نه ده. الله تعالی د هر مسلمان د دې برکت روژې د مخ نه د پی ټي آی د فتنې نه محفوظ وساتي. موږ ته صرف دعا کوی شو، نور هیڅ نه شو کوی. تاسو په خپله باندې دا ویډیو وکتله چې دو عمران خان ته کومه مرتبه ورکړې او حالانکې دا کوم ګټ یا کوم ذلیل قسم انسان ده. وسلام.